د خدای پاک ثنا وایي. د خدای پاک ثنا دا د خدای صفات دي. صفات دی الله صفات ذاتی او صفات فعلی وي. دا وخت راځي ممکن سپیډ مو کنه وخت روانه ده سپیډان مو وای وای چې روانه په اړخان شاجي الله لا فی ظلم الا یالی انوار حکمت الباهره او دا چې د حمد دی الله وای حمد دی الله ثنا ته وای ثنا معنا په خپل باندې بیانول دي صفات د محمود صفات کله ذاتی وی کله صفات فعلی وی دا صفات فعلی دي صفات فعلی دي ته وایي چې په فعل سره ذکر دی وا بل صفات فعلی دي ته وایي چې اثر مرتب لري صفات ذاتی کې اثر مرتب نه یعنی یو اثر ورته اثر ته اضافت نه شوی لکه الله حی ده بس دا دی الله لازمی صفت ده الله حیات دا دی الله علم دا لازمی صفت ده دا دی الله قدرت دا لازمی صفت ده لازمی صفت ده یو اثر نه ده په مرتب یو اثر ته اضافت نشته بعضې داسې صفات دي چې اثر ته اضافت لکه دا طلعلا یا مثال دی الله صفت رازقیت رازقیت ته الله صفت ته خو اثر ته اضافت رازقیت پس راځي چې مشتری رزق ورسي مخلوق ته چې رزق ورسي دا اثر مرتب دي د پس دی الله صفت رازقیت متحقق دي چې دا مضافله نه په مرتب رزق نه په مرتب پر رازقیت نه د متحقق دا ته صفت اضافي وایي ادا ته صفت فعلی وایي دام صفات فعلی ذکر کوي طلع علی فی ظلم الليالي پرکیږي په تیارو د شپې کې انوار او حکمتي رڼاګان دي مضبوط علم دی الله الباهره دا حکمت الباهره چې بالکل واضح ده ظاهر ده حکمت اصل سے مضبوط علم کوي یا الله علم ډیر مضبوط ده نو په دې تورو شپو کې دی الله مضبوط علم رڼاګانې پړکېږي تورې شپې دي کنه رڼا ده ستوري دي نظام قمری ده نظام د نجوم ده نظام د شهاب ده بل مانوي پړکې ده څنګه دا عالم ډوب شي په تیارې کې په تیارې دا دی الله د علم مضبوطی ورنا ده ان اثر ده نو طلع الله پرتی دي چې ظلم الليالي او تور شپو کې انوار حکمتي رڼاګان دي مضبوط علم دی الله الظاهره ظاهر دي واستنار على صفات الايام آثار السلطنه القاهره استنار په معنا د ازواء ازواء معنا پړه کېدل چم کېدل صفات الايام صفحه مختوي ایام کو زمانه توي سلطنت دا د الله حکومت توي غالب حکومت القاهره هم په معنا د غالب سره کې دا سمان واستنار رڼا کوي على صفات الايام مخد زمانه دا زمانو د روزو سپوته ګوره على صفات الايام په مخد زمانه آثار السلطنتي نقش د حکومت کې الله القاهره چې غالب ده الله حکومت خو غالب ده ځکه الله عزیز ذات ده په هر چا غالب ده هر څوک کې دو غلام او تابع دي زمانه په مخ باندې دی الله حکومت څرنګه رڼاګانې دي دا رڼاګانې دي کنه چروچی نتوینه اسمان ویني او لمر ویني مخلوق ویني
قسمه قسم انواع د کائنات باندې تا نظر پرېږدي دا د زمانه په مخ باندې دا د الله د حکومت نقش دی دا د الله د حکومت غالب اختیار ده چې ګرځي زګرځي وای تاسو دنیا مخلوق ګرځي را ګرځي فضا ته وګوره لمر ته وګوره نظام ته وګوره مخلوق ته وګوره دا ټول دی الله د حکومت غالبا اثرات واستنار ازا رڼا کوي على صفات الايام په مخ د زمانه آثار سلطنتي نقش د حکومت دی الله القاهر چې غالب ده او صفا حمد وای چې مخاطب بدا شکو کی چې مصنف لکه حمد نه وای حالانکه حمد خو یو ویلای چې حمد خو د الله صفات ته وای نه د الله صفات خو ته ویل خدای به هم تصریح بالحمد کوي چې مخاطب بدګماني نه وکي بل دې پر صفا حمد وای چې قران او حديث سره موافقت وکي نحمده على ما اولانا من آلاء اظهرت رياضوا نحمده مورد الله تعظیم بیانو مورد الله ثنا وایو پخله ش صفات وایو کمالات وایو الا آلاء الله ما بنا په یو نعمتونو اولانا چې الله مشترا دي من آلاء نعمتنا اعلی نعمتونو ته وایي الظاهری نعمتونو ته وایي وزهرت ریاضوا چې تازه دي باغچې دی هغه الله دا چې نعمتونه مشترا دي چې هغه باغچې تازه دي دا ټول نعمتونه دي دا هوا نعمت تا دا قتل نعمت تا دا اوریدل نعمت تا دې دا باغچې ډکې دا څنګه چې یو منټ اوري یو منټ نه اوري نه مسلسل اوري مسلسل ویني مسلسل سا اخلي مسلسل دا وګوره او خبره اوري مسلسل تاسو کې سوچونه راځي دا ټول نعمتونه دي کنه دا وګوره نحمدو موږ الله ثناوي پخله علامه بنا په یو نعمتونو اولانا چې الله مشترک کړی دي من الاین چې نعمتونه دي وزهرت ریاضوا چې تازه دي باغچې دی هغه باغچې دا ټول دنیا باغچه ده ونشکرو علاماتانا من نامائن اتریت حیاضوا مختی حمد ویره اوس شکر ته وای شکر هم دی الله تعظیم ته وای په عقیده کې هم په عمل کې په خله دا ټول شکر ده حمد هم دی الله تعظیم ته وای په خله دا حمد لغوی ده لغت کې حمد ثنا ته وای په خله باندې شکر تعظیم ته وای په عقیده کې تعظیم ساتل په خله باندې تعظیم بیانول په عمل باندې تعظیم بیان نو اوس شکر باندې تعمیم بعد تخصیص کې ځکه حمد لغوي خاص کا شکر عام ده شکر په عقیده کې می په عمل کې یا په قول کې څه وایي ونشکر موږ الله شکریا وباس شکریا معنا تعظیم بیان علامه په یو نعمتونو اعطانا چې الله مشترک کړی من نعمای نعمتنا ظاهری باطنی ټول اتریت حیاضوا چې ډکتی طلبونه دي دا نعمتونه الله مشترک دي ظاهری باطنی ګډ وډ اتریت حیاضوا چې ډکتی هغه حوزونه ونه ډکتی دا صرف د تا موجود دل په دنیا کې دا په نعمتونو کې غرق کې هر طرف ته نعمتونه دي کوته کويشه کګوره کخره کنخره خو دې الله نعمتونه تخره سا اخلي ګوره دا ټول نعمتونه دي کنه عقل الله دردا پوهه دردا ونشکر موږ دې الله تعظیم بیانو پاکیدا په عمل پخله علامه په یو نعمتونه اعطانا چې مست الله را دي من نعمای نعمتونه ظاهری باطنی
وتریت فیاض وا چې ډک دي طلبونه دې دې ونسأله اوس دینه بعد سوال کوي دې لپاره سوال کوي چې علم چې هدایت ته ډېر ضرورت ده هدایت باندې پوهه چې پوهه کنه په خبره باندې تاسو رسایي کیږي خبره به تاسو پخېږي د الله تعظیم نه بعد اوس الله ته د پوهه سوال کوي دغه دا قانون دی سوال ده چې د الله تعظیم په بیان کې یو پس سوال کې الله نسأله مولانا سوال کو یفیز علینا چې وروي په موږ باندې من زلال هدایتي د شیبو د باران دی هدایت خپل شیبې دې ته وایي دا په یو واري باران ټولې ته درا ولګي غټ غټ چاچ کی سپیډ کې شروع کی دې ته شیبې وایي نسأله ځکه علم چې پکار د هدایت چې هدایت نه گمراهی نو گمراه هدي ته چې غلط رواني ونسأله مسوال کو الله نه یفیز علینا چوره په موږ باندې من زلال هدایتي د شیخو د باران د هدایت خپل ويوفقنا توفیق راکې مشتا للعروج لپاره د خطلو الى معارج عنایتی په طرف ته پوړیو د مهرباني خپلې د الله مهربانيګانې بشمیر دي بشمیر مهربانيګانې دي الله صحت ته الله مهرباني ده سبق توفیق ته الله مهرباني ده دیو درجه پوهه ده د الله مهرباني ده دومره درجه پوهه ده د الله مهرباني ده تاسو یې مرتبه دي پرې پوهه شي رامنه ويوفقنا توفیق راکې الله موسی للعروج لپاره خطلو الى معارج عنایتی په طرف ته پوړیو د مهرباني دی الله دا سوال یو چې الله مهرباني غانې کمې دي د علم د پوهه چې کومه مرتبه دي کوم اسباب غواړي چې الله موږ په دې باندې وخځي توفیق راکړي قدرت راکړي د خطلو الى معارج عنایتی په طرف ته پوړیو د مهرباني دی الله اوس مثال بیماری سبق نه ویلای بیماری اسباب نه سبق نه ویلای اسباب پیاج نه سبق نه ویلای پیاج کو پریشان دی سبق نه ویلای لږ غونډه پیاج دی بیا سبق سم نه ویلای دا ټول دی الله دی مهرباني پوړې دي وان يخصص رسوله دی باندې بس